عرض مې دا کو چې کله ته په یو عام سړي غیرت وکې هغه تر مرګه پورې نه یېروي. ای خلقو چې مونږ په رب غیرت وکړو رب نه بغیرت زمونږ یېر شي. هغه ذات باندې یېره راځي، په هغه ذات د چا روب راځي، هغه ذات د چا نه مجبوره کېږي. ای قومه کلک عزم وکړئ په رب باندې غیرت پکار دی، د رب تابعداري پکار ده. قرآن او حدیث د رب دین دی. قوم دې له دې مقابله کې پرېښودو، پلار دې پرېښودو، رشته دار دې پرېښودل، کلی دې پرېښودو، قرآن او حدیث دې واغستو. دا په رب باندې غیرت دی او په هغه رب مې دې قسم وي چا چې په رب غیرت کړی دی الله یې دنیا کې هم اوچتوي، الله دنیا کې هم عزت ورکوي او آخرت خو دې د داسې عزتمندو ځای انشاءالله. په رب غیرت زده کې اور الحمدلله تاسو خو په رب غیرت کوئ چې د قرآن او د حدیث ماحول جوړ وي. هغه جومات کې تاسو مونځ کوئ. والله چې په ځینې کلو کې مونږ سره خلک سلام له نشي راتلی، پټ مو ملګري مفتی صاحب سلام له نه درځو، څوک به م وویني، ته په قرآن او حدیث بدنامې. الله اکبر، انا لله و انا الیه راجعون.